حاضرینو مخیله په مونږ تاسو باندې مای محرم الحرام میاشت الہ العالمین په مونږ تاسو باندې راوستون کې حاضرینو چونکه اسلامی کال اوله میاشتو او الہ العالمین چې مخلوقات پیدا کړی دي په تفاوت باندې پیدا کړی دي هغه لې په بعضی باندې بعضی له مرتبه ور کړی دي همدغه رنګ الہ العالمین په میاشتو کې بعضی میاشتو لا په بعضی میاشتو باندې قدر او احترام ور کړی دی په دې خبره باندې د سورۃ توبه یو آیات کریمه گواه دی الہ العالمین فرمای ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله الہ العالمین فرمای چې بشکا شمار د میاشتو د الہ العالمین په نیز باندې دا 12 میاشتې دي د آیت کریمه مزید نور موږد دی الہ العالمین فرمای چې په دغه میاشتو کې څلور میاشتې داسې د عزت والا میاشتې دي چې هغه میاشتو چې کوم عزت او مقام او مرتبه او حاضرینو هغه سي مرتبه او مقام الہ العالمین نور میاشتو لا نه ورکړي په کوم وخت کې چې حضور علیه السلام مبارک مدینه منوره له راغی او فتح مکه نه وشوي مفسرین لیکي وی چې دغه ټیم کې صحابه کرام داسې وو چې هغوی پزړه کې دا ډارو چې اسنه چې کفار په موږ باندې غالب شي او په موږ باندې حمله وکړي نو الہ العالمین مسلمانانو د زړه د تسکین د پاره د غیر قرارې د پاره د آیات کریمه نازل کړو الہ العالمین ورته فرمایل چې حضور علیه السلام مبارکه دغه صحابه کرام متویه چې ته چې مدینه منوره له په کومه میاشت کې راغلی الہ العالمین په نیز باندې 12 میاشتې دي په دغه میاشتو کې بعضې له په بعضې باندې عزت دی او دغه میاشت د حرمت والا دی دا د عزت والا دی په دغه میاشت کې په زمانه د جاهلیت کې په خلکو باندې جنگ جګړې ناروا وي حضور علیه السلام مبارک صحابه کرام له دې خبرې یو قرارای ورکا یو اطمینان ول ورکا الہ العالمین دغه آیات کریمه نازل کړو حاضرینو دا خبره ذهن کې واچو کومې میاشتې داسې دي چې هغه د عزت والا دي هغه د مرتبه والا دي او هغه له الہ العالمین مقام ورکړی دی دغه خبرې وضاحت خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک په یو حدیث کې کړی دی حاضرینو حدیث مبارک داسې دی د مبارک فرمایي وی چې د غټ اختر موقع وا حضور علیه السلام مبارک صحابه کرامو ته خطبه مبارکه فرمایله او په دغه خطبه مبارکه کې حضور علیه السلام مبارک د ډیرو خبرو حکم او امر حضور علیه السلام خپل امت ته کړی دی خو په هغه خبرو کې حضور علیه السلام مبارک دا فرمایلی دي چې الہ العالمین څلور میاشتې په تاسو باندې د حرمت والا را لګلې دي د عزت والا تاسو باندې را لګلې دي چې هغه کې درې میاشتې داسې دي چې پای در پای دي یو بل پسې دي یو میاشت ذوالقعده بل میاشت چې هغه ذوالحجه او بل میاشت چې محرم میاشتو او د هغې نه علاوه یو میاشت چې د رجب میاشتو په دغه میاشت کې حاضرینو علما لیکي چې زمانه د جاهلیت خلقم دغه طریقه او تورو چې دا میاشتې به کله په دوی باندې راغلي نو دوی به دغه میاشتو قدر کړو احترام به کړو او کومې جنگ جګړې کوم جنگونه کوم لنجې به چې دوی په خپل ژوند کې کولې کله به چې دا میاشتې راغلي باقاعده به دوی خپل اسلحې کېښوي او خپل دشمن نه به په دغه میاشتو کې د یوې خبرې ډارم نه راتلو خو حاضرینو دا حکم د هغه ټیم خبره وه نن سبا ټیم کې دغه حکم چې دی دغه حکم نن سبا ټیم کې نشته دی او د دې نه علاوه ماه محرم ته چې محرم میاشت یې د عزت والا میاشت یې علما کرام یې چې د دې خبرې مقصد دا دی چې په دغه میاشت کې لږ څرنګې ګناه یو په ډبل باندې ګناه حسابېده الہ العالمین دغه د وجه نه حرمت میاشت ګرځولې وه چې ګناه به نه کوو ګناه نه به پرهیز کو نو دغه رنګې که په دغه میاشت کې څوک نیک اعمال وکړي دا رنګې الہ العالمین دغه خلکو له په دغه نیک عمل باندې یو په ډبل باندې ثواب هم ورکوي د هغې اجر هم ورله ورکوي او په دغه میاشت کې عبادت
مختلف قسم احادیث د دغه مسلې په حق راغلي دي. دغه میاشت چې کله داخليږي د دغه میاشت خپل دعا او حاضرینو چې کله دغه میاشت داخليږي حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په یو حدیث کریمه کې دغه خبره تذکرہ کړي. حضور علیه السلام مبارک فرمایي چې کله تاسو باندې د محرم میاشت داخليږي نو د محرم میاشت په اول تاریخ باندې تاسو یو قسم لا دا دعا وایو چا کتابونو داسې بیان کړي اللهم انت الابدي القديم وهذه سنة جديدة أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم. دغه عربي الفاظ مقصد دا یا الله ته ابدي قدیم همیشه ذاتی او دا محرم میاشت په مونږ داخله شو دا کال اوله حصہ نوې کال دی الہ العالمین زه تعالی په دغه میاشت په اوله ورځ باندې دا دعا کوم چې الہ العالمین ما د شیطان د وسوسونه دا غیر د دوستانو د وسوسونه وساتي الہ العالمین ما دغه نفس د هغه خبرو نه وساتي چې نفس کوم ما ته په بدو خبرو باندې حکم کوي یا الله په هغه خبرو کې مشغوله کی چې کوم مشغولو باندې زه تا ته نږدې کېږم الہ العالمین ته کریم ذات دی. دغه حدیث مطابق حضور مبارک فرمایي چې کوم یو کس دغه الفاظ وایي د محرم په اول تاریخ باندې نو چې شیطان د ځان سره وایي چې هاي افسوس زه نا امید شوم دغه کس نه داسې دعای وغوښته چې زه به په غونډ کال کې دغه کس لا چېرته به دوکه نه کم چېرته به دغه کس په ګناه کې مبتلا نه کم او مقصد دا شیطان نا امیده شي چې افسوس چې دغه کس دا دعا نه وی ویلي نو مقصد دا ما به په ډېرو ګناهونو کې مبتلا کړی وی. او دغه میاشتې د روژو ډېره ثواب دی. حضرت علی رضی الله عنه مبارک نه یو ځل چا پوښتنه وکړه ورته چې حضور علیه السلام مبارک نه چېرته حدیث مبارک نه اورېدلی هغه مبارک څه فرمایلی چې د رمضان المبارک د میاشتې نه علاوه کومې روژې داسې دي چې هغې ډېر ثواب او اجر دی. علي صاحب مبارک ورته فرمایي چې ای سایله داسې یو ځل ناست وم حضور علیه السلام مبارک له یو کس راغی او همدغسې مسلې پوښتنه یې ترې وکړه. حضور علیه السلام مبارک ورته چې ای صاحبه د رمضان المبارک د میاشتې نه پس بهترینی روژې دا د محرم والا روژې دي. دا داسې روژې دي چې کوم کس روژې ونیسي په دغه میاشت کې الہ العالمین به هغه ته مغفرت وکړي. حضور علیه السلام فرمایي چې په دغه میاشت کې الہ العالمین ډېرو قومونو توبې قبولې کړي دي. او حضور علیه السلام مبارک بل حدیث کې داسې فرمایلی دي چې رمضان المبارک د روژو نه پس بهترین روژې د محرم والا دي او په ملنځونو کې د فرضي ملنځونو نه پس چې کوم بهترین لمونځ دی هغه د شپې والا لمونځ دی د تهجد والا لمونځ دی. حاضرینو ډېر اجر او ثواب دی. الہ العالمین دې موږ تاسو له په دغه میاشت کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. गाइस अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए. थैंक यू.